کرسټیانو رونالډو په یوټیوب باندې یو داسې ریکارډ جوړ کړی دی چې دا ریکارډ تر اوسه پورې د یوټیوب مالک سره هم نشته دی. دا کرسټیانو رونالډو څومره کمالي سړی دی، دله الله پاک دومره عزت دومره دولت ولې ورکړی دی، د ژوند څه واقعیت در سره شریکوم. بل د په یوټیوب باندې چې کوم ریکارډ جوړ کړی په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. د سره د مسلمانانو سره ډېره زیاته مینه لري. ولې لري په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. دی به اکثر تاسو کتلي وي مختلف ویډیوز کې ماشاءالله اکثر دی ووایي یا عید مبارک یا رمضان مبارک، داسې ویډیوز د خامخا راځي چې کله د مسلمانانو څه تهوار وي د هغې مبارکي دی مسلمانانو ته ضرور ورکوي. په هغې باندې هم تفصیلا خبره کوو. خو ټول نه مخکې راځو چې د په یوټیوب باندې کم غټ ریکارډ جوړ کړی دی. د پرون په یوټیوب باندې چینل جوړ کړو، په فیسبوک باندې خو الریډي د په میلیونز کې فالوورز دي. څومره هم سوشل میډیا پلیټفارمز دي د پکې په میلیونز کې فالوورز دي، ټول نه زیات فالوورز د ده دي. د پرون په یوټیوب باندې چینل جوړ کړو چې صرف اور صرف په 12 غنټو کې په هغې باندې 100 میلیون سبسکرایبر راغه. په 12 غنټو کې 100 میلیون سبسکرایبر تر اوسه پورې په دنیا کې چام نه دی ایښتلي. دا ډومبنی کس راغو. د یوټیوب مالک هم دومره لږ ټایم کې دومره ډېر سبسکرایبر نه دی ایښتلي. شعیب اختر که یاد شي، شعیب اختر هم ډېر کم ټایم کې 1 میلیون سبسکرایبر پوره کړي. 1 میلیون تقریبا هغه پکې هفته لګېدلې وه په 1 میلیون سبسکرایبر کې، او د ظالم بچي په 12 غنټو کې 100 میلیون سبسکرایبر ایښتلي دي. اور صرف د په چینل باندې 19 ویډیوز موجود دي چې هم شارټ ویډیوز دي. هغه د چینل دومره زیات مطلب دومره فین فالوورز دي د په ټول سوشل میډیا کې دی په ټاپ باندې دی. بل د سره چې ټول نه غټ کانټریکټ کم ځای شوی د په دولت باندې اوس خبره کوو چې د الله پاک څومره غټ دولت ورکړی، ولې ورکړی هم در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ګوره چې څوک تقسیموي که نه هغه الله پاک ډېره ورکوي، چې څوک یې جمع کوي هغه نه ورکوي، خو څوک یې په نورو خلکو تقسیموي هغه الله پاک ورکوي. دی څنګه تقسیموي هم د الله ویمه. د سره چې تر اوسه پورې ټول نه مهنګای ترین کانټریکټ شوی دی هغه ورسره د سعودي عرب د النصر شوی دی. د سعودي عرب النصر د سره داسې کانټریکټ شوی چې یو ویلي تعالی موږ د کال 213 میلیون ډالر درکو. 213 میلیون ډالر دا یو ډېر هیوج اماونټ دی وروره. دا که چېرې مونږ خلکو له میلاو شو نو زمونږ پې څو نسلونه ښه په آرام باندې زندګي تېرولی شي، لکه دومره غټ اماونټ دی. او دا صرف دی د سعودي عرب د النصر نه د یو کال اخلي، صرف د یو کال. مخکې اورئ د ده چې کوم نیټ ورک ته ټوټل چې د سره څومره دولت دی 800 میلیون ډالر پورې د سره خپل چې د کم دولت دی. د کمال خبره دا ده چې د بچو سره تر اوسه غوره موبایل نشته، د ده بچو تر اوسه پورې ټیک ټاک اکاونټ نشته، د ده بچو تر اوسه پورې د فیسبوک اکاونټ نشته، د ده بچو تر اوسه پورې د انسټاګرام اکاونټ نشته، ځکه یې سره موبایل نشته. د لا خپلو بچو ته موبایل نه دی ورکړی، لکه دی د بچو پرورش داسې کوي. دې نه علاوه د چې کوم مشهور برانډز دي د برانډز د کمپنیانو مالک هم دی، د CR7 په نوم باندې CR7 د برانډ نوم دی چې کې پرفیومز دي، کلاټس دي، مختلف شوز وغیره دی هم د برانډز چې کوم دی هغه سیل کوي. خو د سره خلک ولې مینه کوي؟ لکه دومره ډېر سبسکرایبر یار دا په 12 غنټو کې 100 میلیون سبسکرایبر، دا د ډېر غټ سبسکرایبر دي. دا خلک په 100 کالو کې هم دومره سبسکرایبر څوک نشي ایښتی څومره چې د په 12 غنټو کې وایشتل وروره. اوس د سره خلک مینه ولې کوي؟ ګوره مینې وجه سره الله پاک ګوره د چې په دنیا کې څومره هم چیریټي ادارې دي له خلکو سره چې مددونه کوي، دا NGO چې ولله مونږ وایو، دې کې غټې ادارې لکه یونیسیف شو یا داسې نورې هم څه زما نومونه د ما د ذهن نه وتې دي چې هغه ادارو سره ټول نه غټ امداد چې کوم کوي ورسره کرسټیانو رونالډو کوي. هغه ادارې بیا هغه پیسې په چا لګوي؟ په یتیمانانو، په غریبانانو، په بېوسو، په کونډو، په دغه خلکو باندې د ډونیشن لګي وروره. دی د دغې ادارو ټول نه غټ ډونر دی، ټول نه زیات اماونټ، ټول نه زیاته پیسه چې دی خیراتي کم ادارې دي، خیراتي ادارې ټول نه زیاته پیسه چې کوم دی رونالډو ورکوي. جی لکه دا یو ډېر غټ ډونر دی. ورځې څه موده مخکې په نیپال کې سیلاب راغلی و، یو قدرتي افت راغلی و چې هغې کې ټول نه زیات ډونیشن نیپال لپاره ده کړی وروره. لکه دومره د زړه نه دی مطلب غټ زړه الله پاک ورکړی، د غټه سینه الله پاک ورکړی. منم دولت ګټیم او بیا په غریبانانو باندې الوزی. جی دا د پرتګال دی، د پرتګال په ملک کې پیدا شوی دی. د پلار به مزدوري کوله، د دومره غربت کې ټایم تیر کړی چې د به کله خپل د ځوانۍ ټایم کې چې څه ټایم دی الک و، څه ټایم چې الک خو سم دی خیر، څه ټایم لکه چې دی د سکول ټایم و د نو د مور به نورو خلکو کره کار کولو، پلار به مزدوري کوله. او د سره د شوز ایښتلو دپاره، د فوټبال بوټان ایښتلو دپاره هم د سره پیسې نه وي، د پټې پرانه کوم شوز وایي کې به د فوټبال کولو. جي بیا الله په ګوره د زندګي څنګه بدله کړه. د رونالډو ټول نه زیات فرینډس چې کوم دی په مسلمانانو ملکونو کې دي.
د دوبۍ چې کوم شیخ ته شیخ حمدان هغه د ډېر کلوز فرینډ دی. دله په برج عرب کې هغه خپل فلیټ ورکړی دی، په برج خلیفه کې د خپل فلیټ دی. دی چې دوبۍ ته لاړ شي د هر څه فري وي وروره، لکه د مسلمان ملکونو سره ډېر قریبي تعلق دی. د سعودي عرب چې کوم شهزاده دی هغه سره د تعلق دی محمد بن سلمان سره. د مسلمانانو فرینډز ډېر زیات دي، مسلمانانو سره د زیاته لګي، چونکې یهودیانو کې هم مالدار خلک شته. اوس لکه ډېر ملګري به وایي چې شیخ حمدان سره خو به هر سړی تعلق ساتي، مالدار سړی دی، خو د شیخ حمدان پلاران موجود دي په دنیا کې، لکه دومره غټ مالدار خلک شته، خو هغه سره د فرینډشپ نشته. و د فرینډشپ چې کوم دی محمد بن سلمان د سعودي عرب شهزاده سره، د دوبۍ چې کوم پرنس د شیخ حمدان سره، هغه اکثر به ویډیوز کې هم تاسو د سره هغه لیدلی وي. نو لکه مطلب د مسلمانانو سره ډېره لګي، مسلمانانو سره د ډېر زیات د په سعودي عرب کې ګوره، سعودي عرب د ده لپاره خپل رولز چینج کړي دي. په سعودي عرب کې الک چې کوم دی خپل ګرل فرند سره نشي اوسېدی، لکه مطلب وای فرند او ګرل فرند کلچر مسلمان ملک ته نشته، پکې لکه قانون مطابق نشته دی. دله سعودي عرب ټوټل چې کوم دی رولز چینج کړي، دغه رول صرف د ده لپاره سعودي عرب والا چینج کړي، لکه دومره دله الله پاک عزت ورکړی دی. ښه بل د سکړي دي دا هم ویلي دي، لکه د خپل ملک پرتګال نه دی یاد کړی، او د ویلي چې د اوسېدو دپاره کوم بیسټ ملک دی هغه سعودي عرب دی، چونکې د خپل ملک نه دی یاد کړی، د بل ملک نه دی یاد کړی، او دی وایي چې د اوسېدو دپاره ښایسته ځای چې کوم دی، د زړه د سکون ځای چې کوم دی هغه سعودي عرب دی. نو ګوره مسلمانانو سره یې لګي، په انسانانو باندې پیسه الوزي، او ډېر زر به انشاءالله تاسو اورئ چې دا سړی به مسلمان کیږي، هم ډېر زر به تاسو اورئ. ریل میډرډ کلب نه د گیم کړی هغه هم د یو مسلمان دی، لکه مسلمانانو سره د ډېر لګي، مسلمانانو سره د ډېر تعلقات دي. نو دا د یو ریکارډ مې سره شریکولو چې د ظالم بچي ګوره دومره غټ ریکارډ جوړ کړی چې په 12 غنټو کې په یوټیوب باندې 100 ملیون سبسکرایبر اینڈ سټیل کاونټینګ. ګوره کېدای شي زما دا ویډیو تاسو هر ټایم چې ګورئ، کېدای شي میاشت پس 2 میاشتې پس د سبسکرایبر 60-70 ملیون ته رسېدلي، لکه مطلب د هغه لا روان دی، چینل یې داسې روان دی په ټاپ باندې چې د یوټیوب کوم اونر دی هغه ولا هم کامنټ کړي دي، هغه ولا هم کانګریچولیشن. په 12 غنټو کې دله سلور پلی بټن د یوټیوب نه ملو شو، ګولډ پلی بټن دله په یوټیوب نه ملو شو 12 غنټو کې. نه پرون غرمې لکه لیټ سپوز پرون مازدیګر چینل جوړ کو، او سهار چې پاسو د یوټیوب ولا کور له بیا سلور او ګولډن پلی بټن هم راوړی و، چروره تا خو کمال وکړو. نو د یوټیوب چې کوم مالک ته د هغه ریکارډ هم د مات کو، د یوټیوب د مالک هم دومره سبسکرایبر دومره لږ ټایم کې نه دی ایښتلي څومره چې ده وایشته. وجه څه ده ګوره، چې کوم سړی زړه نه صفا وي، کم سړی د زړه نه صفا وي او بل دپاره د خرج جذبه لري، لکه الله پاک انسان له یو دولت ورکړي، ډېر وي چې ول غوټې ورکوي، ډېر وي چې هغوی له الله پاک زړه هم غټ ورکړي وي، یو طرف ته الله پاک ورکوي، بل طرف ته هغه په انسانانو الوزي. نو دله الله پاک زړه هم ډېر غټ ورکړی دی. لکه ته چې د الله پاک په لاره کې 10 روپۍ خرڅ کړې، د هغې په 100 چند الله پاک تعالی درکوي، او دی په ملیون اف ډالر چې کوم دی دی ډونیټ کوي، دی د غټې غټې رفاهي ادارې چې کومې دي، چې کومې خلکو سره هغه ادارې چې کوم خلکو سره مدد کوي، د یتیمانانو سره، د کونډو سره، نو هغې له دې غټ ډونر دی د هغی. نو خامخا چې دلته لکه یو کس لکه چې دی 10 ډالر ډونیټ کړي، دله د هغې په ځای الله پاک څومره ډېرې ورکړي. لکه تاسو ګورئ نه 213 ملیون خو د کال دی صرف د سعودي عرب هغه نصر ناخلي، لکه 213 ملیون ډېر غټ اماونټ دی. نو دا د حوالې سره اپډیټس تاسو سره مې شریکول، د ویډیو کتلو زیاته مننه جی، والسلام.